من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. دا یهودیان سره بحث روان دی. ناوی چې کما قبیح صفات دي باغی باندې تنبیه ورکړي. سماعون للکذب ډېر زیات اورېدونکي دي د دروغ. د دې یو معنی دا ده چې د دې علما دیو ته دروغ وایي او دیو ته غوږ ښیي اوری یعنی قبلی. او دویم معنی دا د سماعون للکذب اوریدونکي دي د نبی علیہ السلام خبرې للکذبی د پاره د دروغ، چې د نبی علیہ السلام خبره واوري او دروغ وسوي. اکالون للسحت ډېر زیات خوړونکي دي للسحت حرام مال خوري. سحت اصل کی استیصال ته وایي بیخکندي. نو حرام مال چې سړی خوري دام د مال بیخکندي کوي، جلد بنیاد ختمي، برکت ختمي. علی رضی اللہ عنہ د بعض صحابون نقل لی چې دلته د سحت نه مراد رشوت دی. دا د یهودو صفت دی چې هغوی رشوت خوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، امام قرطبی نقل کړلی چې نبی علیہ السلام وایي چې هر غوښه چې هغه په سحت باندې جوړه شي او غټه شي نو نور ډېر زیات لایق دی چې هغه وسي. صحابه وویل دا سحت څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ویل چې دا قضا او فیصله کول دي په رشوت باندې. په رشوت باندې سړی فیصله کوي. نبی علیہ السلام وایي د ده دا غوښه اور لایق دی چې د ده دا غوښه وخوري. نو رشوت دې ته وایي چې د یو سړي باندې کومه ذمه داري ده او کومه فرایض دي، دی د هغې په ادا کولو باندې پیسې اخلي. یو دا سړی د دې لپاره مقرر دی تا له به مونږ تنخوا درکوو ته دا کار کوه. دی به دغې کار باندې د دغې تنخوا نه علاوه د خلکو نه څه اخلي. دا رشوت دی. دغه رنګې یو سړی چا له کار وکړي او دی ورله څه هدیه او ګفټ ولیږي او هغه قبول کړي، دا هم د رشوت کې راځي. ته ما استاد سره زه به تاله شیانو لرګي دروړم او د لرګو دا ګېډي به راشي ستاسو په پراته وي. ډېرو خلکو به کې دا چلونه هم کړلی. خلکو به ولې لرګي راوړل ته به پلانې شیانو استاد کې او دغه څوک به چاله غوړي راوړي، څوک به چاله یو شی راوړي، څوک به بل شی راوړي. دا ټول رشوتونه دي، دا حرام دي. نبی علیہ السلام وایي اور ډېر زیات لایق دی چې دا یې وسي. نو اکالون للسحت ډېر زیات خوړونکي دي د حرام مال. فإن جاءوک که دیو راشي تا ته فاحکم بینهم فیصله کوه د دیو په منځ کې او اعرض عنهم یا مخ اړوه د دیو نه. اختیار دی که فیصله کوي او که فیصله نه کوي. بعض علماء وایي دا آیات منسوخ دی. وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. په اوله کې نبی علیہ السلام له اختیار ورکړی شوی
چې دیو تعالی فیصله راوړي نو که کې او که نه کې د کافرانو. بیا چې دغه آیات نازل شو وان احکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، دغه اختیار ختم شو. اوس چې هغې تعالی فیصله راوړي نو هغه به خامخا کوي. په اسلامي ملک کې چې ذمیین اوسېږي، کافر خلک یې اوسېږي، نو د هغوی یو انفرادي فیصلې دي. مثال به دې وطن کې هندوان اوسېږي، عیسایان اوسېږي، نو د هغوی په خپل منځ کې فیصلې دي، په خپله باندې به یې کوي چې څنګه یې کوي. خو یو داسې مسلې دي چې په هغې کې عام قانون دی. مثال به طور باندې سړي چې څوک قتل کو، نو د یهودیانو په نسبت باندې هم قتل سزا ده او د مسلمانانو په نسبت باندې هم قتل سزا ده. نو هغه فیصله بیا اسلامي حکومت هم کولی شي. وان تورز عنهم، او که ته مخ واړی د دیو نه، د دیو فیصله نه کې، فلن یضروک شیئا، دیو ضرر نشي درله ورسولی تا ته شیئا د هېڅ شي. وان حکمت، او که ته فیصله کې بینهم، فحکم فیصله کوو بینهم په منځ د دیو کې بالقسط، په انصاف سره. دیو خو به دا فیصله کوله چې موږ به د یو په بدل کې دوه کسان ووژنو. بنو نذیر ویلې که دیو زمونږ سړی مړ کړو، موږ به د دیو نه د یو په ځای باندې دوه کسان ووژنو. نبی علیہ السلام ته الله وایي وان حکمت، که ته فیصله کې، فحکم بینهم، بیا فیصله کوو په منځ د دیو کې بالقسط، په انصاف باندې. ان الله، بېشک الله چې دی، یحب المقسطین، خوښوي انصاف کوونکي. انصاف کول پکار دی. دام انصاف نه دی چې ته د بل سړي ټول دغه ذکر کې، دا غلط کارونه ذکر کې او د هغه ښه کارونه نه ذکر کې. دام انصاف نه دی. د انصاف خبره دا ده چې چا څه ښه کار کړی وی، دا یې ښه کار کړی. د داعي مطلب خو دا ده، داعي دې ته وایي چې چا ښه کار کړی دی د هغې دغه وکړي. صحیح شو که، او چې بد کار یې کړی دی دا بد کار دی. داسې مه کوه چې د اول نه واله د اخره پورې خلک بالکل راوغورځوي. که بل سړی کوي به ته یې ځکه مه کوه چې ته ځان ته داعي وې. نبي علیه السلام قرآن او حدیث په ډېر ځایونو کې د یهودیانو صفت کړی چې یهودیان چې دی دا ټول برابر نه دي. داسې خلک پکې شته ته پرې د یو اشرفۍ اعتماد وکړې نه یې درکوي، او داسې خلک هم پکې شته چې د یو لویو خزانې اعتماد پرې وکړې نه درکوي. نو دا اوس ښه طریقه نه ده چې ته شروع وکړې او د اخره پورې سړی بالکل راواچوي. داسې خو که سړی شرابو ته شراب نه دي، که یو سړی بیان شروع کړي د شرابو کې هم څه پیدې خو شته که نه، او داسې خو شراب هم بیخي ناکاره نه دي. نو معنی دا د انصاف پکار دی. داعي سړی له انصاف پکار دی. الله تعالی انصاف خوښوي. نو ستا په خبره او ستا دعوت ته به بیا خلک راځي چې ګوره دا خو زما د صحیح خبرې تایید هم کوي. وکیف یحکمونک، په دې آیات کې زجر زورنه ده چې الله تعالی وایي تا ته چې دیو دا فیصله راوړي، نو دا خو د دیو په کتاب کې هم ده چې د رجم مسله وه، دا په دې خپل کتاب باندې دیو ولې نه کوله؟ ځکه یې نه کوله چې دیو د حق طلبګار نه و، دیو د خواهش طلبګار و. د دیو دا خیال و چې کیدی شي دا فیصله نبي علیه السلام بل شان وکړي. نو د الله تعالی کتاب له سړي فیصله راوړله خو غلط کار یې کړی دی. ولې؟ چې دا په دې نیت باندې راغلی دی چې کیدی شي زما د خواهش دغه ماته میلاو شي. دا هم ټیک خبره نه ده. د الله تعالی کتاب له به فیصله راوړی و، دا به وې زما د خواهش مطابق ده او که نه ده، بس د الله کتاب دی زه به قبلوم. نو وکیف یحکمونک، څرنګې به دیو فیصله کوونکي وګرځوي تا لره. وعندهم التورات، د دیو سره تورات دی، فیها حکم الله، په هغې کې د الله حکم دی چې رجم دی یا قصاص دی. د دیو په کتاب کې شته. دیو ځکه دلته راوړو چې یاره کیدی شي څه به کې وشي. ثم یتولون، بیا مخ اړوي دیو من بعد ذلک، وروسته د دې نه، د دې فیصلې د پیغمبر علیه السلام نه.
وما اولئک بالمؤمنین او دغه کسان مؤمنان نه دي. انا انزلنا التوراة یقینا موږ تورات نازل کړی دی فیها په هغې کې هدن هدایت د عقیدې دی ونور او رڼا د عمل ده يحكم فیصله وکول بها بني تورات باندې النبیون پیغمبرانو الذین هغه پیغمبرانو اسلموا چې د الله تابعو للذین هادو علی الذین هادو د هغه کسانو باندې به فیصلې کولې یا د هغه کسانو لپاره هادو چې هغه یهودیان إذا إشارة چې انبیاء هغه مسلمانان اسلموا معنی دا ده چې الله تعالی ته گردن خودون کیو او للذین هادو کی اشاره تاسو يهوديان نه تاسو بل شی شروع کړی دی الله تعالی خو اسلام را لګل او تاسو يهودیت شروع والربانیون او فیصله وکوله په دې تورات باندې الربانیون هغه علماء چې هغه الله والو خدای خلقو والاحبار او علماء د يهوديان انبیاء هم تورات باندې فیصله کوله او ربانی الله ولا خلق هم په تورات باندې فیصله کوله والاحبار او علماء د يهوديان هم په تورات فیصله کوله اے يهوديان تاسو د خپل مشرانو نه اوختي خپل مشرانو هر سم پریخي ربانی چاته وي هغه عالم ته وي چې هغه العالم بدين الرب هغه عالم چې د الله تعالی په دین باندې پوي او احبار علماء ته ویل کی فرق وکړي دا چې ربانی هغه خلکو ته وي چې په عبادت باندې ډېر زیاته توجه وي لکه مرشد دی او پیر دی د دې عبادتونو ته او نوافلو ته ډېر زیاته توجه وي او احبار هغه علماء ته ویل کېږي چې د هغې توجه په علم باندې خلکو ته په درس و تدریس باندې په وعظ او نصیحت باندې بعضې علما عبادت ته متوجه او بعضې علما علم ته متوجه وی عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ جو وفات شو امام ابن کثیر نکلی یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی دق آیات لانا چې عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنہ وفات شو دا کټ پروتو نو یو مرغی رالو دی کپن ته ورننوته او وی د غیبونه دا آواز شروع شو چې یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي او صحابه ویل چې ما ته حبر هذه الامه د دې امت حبر وفات شو حبر ډېر لوی عالم ته ویل کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ډېر لوی عالم نو بدی باندې علماء فیصلې کولې وي مستحفظو په سبب د دې باندې چې طلب د حفاظت شوی او د دیونه من کتاب الله د الله د کتاب الله تعالی د تورات او د انجیل حفاظت د بنی اسرائیل د سپارلې و تاسو به د دې حفاظت کوئ او د دې حفاظت دا دی چې تلاوت یوازې نه فیصلې به وکړي د قرآن حفاظت هم دا دی چې سړی په هغې باندې فیصلې وکړي وکانو علیه شهداء او ودیو علیه په دې کتاب باندې شهداء گواهان چې دا د الله د طرف نه دی یا وکانو او ودا علماء علیه په دې کتاب باندې شهداء پویده پی ولا تخشوهم تخشوا الناس والله ویمو متداویلی و چې تاسو مه یریږئ د خلکو دا دی علماء د یهودیانو ته وخشونې زمانه ویریږئ د مالدار نه یریږئ نو بل شان فیصله کوي او د غریب لپاره بل شان فیصله کوي پاکستان دی ولا تشتروا تاسو مه اخلئ بآیاتي په آیاتونو زما باندې ثمنا قلیلا قیمت لږ ومن لم يحكم بما انزل الله هغه څوک چې فیصله ونه کړي په هغه څه چې الله نازل کړي فاولئک هم الکافرون بس دغه کسان کافران دې باندې ووایه سبحان سماعون للکذب دی ډېر زیات اورېدونکي دي د دروغو د خپلو علماؤنا اکالون للسحت دی ډېر زیات خوړونکي دي حرام مال لره یا رشوت لره وإن جاءوك قد يراشتا ذا فحكم بينهم فیصله کوه په منځ د دیو کې
او اعرض عنهم یا مخ اړوانهم د دیونا اختیار دی وان تعرض عنهم قدم مخواړې د دیونا فیصله ورلونه کې بلې یضروک شیئا هرګز ضرر ونه رسوي تا د شیئا هیڅ ضرر وان حکمت او که فیصله کې فاحکم بینهم بالقسط فیصله کوه په منځ د دیو کې بالقسط په انصاف باندې ان الله بشک الله چې يحب المقسطين محبت کوي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك وسرنگ وجه حکم وګرځي تا لرا فیصله کوونکي وګرځي تا لرا وعندهم التوراة الذي سر تورات دي فيها حكم الله باغي كذا الله فیصله حکم دي قصاص وقتل له ثم يتولون بيد أول من بعد مخرج من بعد ذلك ورسل دينا وما أولئك بالمؤمنين وندي ذاكسان بالمؤمنين مؤمنان امام قرطبي وي سوق چې د قرآن د فیصلې نه مخړی هغه مؤمن نه دی انا انزلنا التوراة بشک موږ نازل کړی دی تورات فيها باغی کې هدن هدایت او د عقیدې هدایت وبږي ونور او رڼا او د عمل لپاره يحكم بها النبيون الذين فیصله وکوله بها بدغ التورات باندې النبيون الذين اسلموا اغا انبیاء اسلموا جتابی ودعلا للذین فیصله وکوله د پاره د اغا کسانو هادو چې یهودیان دي والربانیون او فیصله وکوله په تورات باندې اغا علماء چې الله والا علماء دي الله والا خلقو والاحبار فیصله وکوله په تورات باندې علماء بما استحفظوا من كتاب الله بسبب د دې باندې چې مطالبه شوی و د حفاظت من ديونا من كتاب الله دا الله دا كتاب وكانوا عليه شهداء او دیو بدیک تورات باندې شهداء گواهان چې دا الله دا طرفنا دي یا ودیو باغی باندې شهداء علماء ویدت فلا تخشوا الناس الله وما ویلیو دی یهودیان ته فلا تخشوا الناس تاسو مې رغې خلقنا مالدار و غریب پکې مکو وخشوني زمان ويرغي ولا تشتروا تاسو ماخلي بآياتي په سبب د پټولو د آیاتونو زما باندې ثمنا قليلا قیمت لګ ومن لم يحكم بما انزل الله وغسوك چې فیصله ونګي باغ سي الله نازل کړل بولای هم الكافرون مزدا کسان خاصون دی وټ کافر دي